عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې مونږ وکړو چې د بدر په میدان کې مونږ ته ما یو صحابي نه تاسو کوي چې مشرکین به څومره کسانی هغه ته وی کې دي شي او یا کسانی او بل نه تاسو کو څومره کسان به هغه ته کې دي شي سلو پوری وي چونکه مونږ 300 یو هغه تقریبا سلو پوری دي دا یو معجزه و د نبی صلی الله علیه وسلم په خوب کې ورته خودل شي او د کافرانو تعداد کم دي د پاره چې د مسلمانانو حوصله اوچت شي او قران کریم فرمایل چې یوم الفرقان دغه غزوه بدر دا ورځ دا د حق او د باطل په منځ کې د فیصلې ورځ و او تر قیامت پورې مسلمانان با دغه غزوه بدر نه یو نمونه او یو مثال او یو لار ځان د پاره چې دی هغه لټي او پدی باندې به عمل کوي او په هر دور کې تاریخ د اسلام پدی باندې شاهد دی چې کله د جهاد میدان ګرم شي مسلمانانو تعداد کم وي خو د کافر او د مسلمان په جذبو کې فرق مسلمان کا هر څومره ګناهګار او خطاکار او سیاهکار او کمزوري وي خو د جذبه هغه د شهادت وي د جذبه د الله رب العالمین د دین د سربلندۍ لپاره او د خپل د عقیده او د ایمان د حفاظت لپاره او د اسلام او د مسلمانانو د حفاظت لپاره د یو اسلامی ملک د تحفظ لپاره دی جنگي او د جنگ د شاته یو داسې قوت او طاقت دی چې هغه قوت او طاقت ته د دنیا یو کفر هم شکست نشي ورکولی ټول عالم دنیا عالم کفر خپل منځ کې یو شي هغوی سره د ټیکنالوژي په میدان کې د وسایلو په میدان کې د اسبابو په میدان کې د هر قسمه وسایلو نه ډک وي خو یو څیز دی چې هغه د هغوی سره نه چې هغې ته وایي ایمانی او روحانی قوت او طاقت نن هم چې په مخ د ځمکه باندې څه نه څه د مسلمانانو وجود هغه موجود دی او د مسلمانانو یره ترخه د کافرانو په زړونو کې شته دی او هغوی شپه ورځ په دې سوچ او فکر کې دی چې څرنګه داسې فرموله جوړه کو داسې طریقې کار جوړ کو چې دا مسلمانانو دغه قوت چې کوم د دوی قوت ایمانی دی قوت روحانی دی دا ختم شي هغې دپاره هغوی په دنیا کې د مسلمانانو په معاشره کې فحاشي عام کړه د مسلمانانو په معاشره کې بے حیايي او بے رهروي عام کړه مسلمانانو نوجوانان بچي لونه هغه په نشو تماشو باندې ولګو د مسلمانانو اولاد د بیخکنۍ دپاره هغوی د انټرنیټ لاره استعمال کړه دا ټول وسایل چې څومره د هغوی نه کیدی شوه هغه چې دی هغه عام کړو خو د هغې باوجود مسلمان چې هر څومره کمزوري شي خو د هغه د جنگ او د هغه د جهاد او د هغه د جنګېدلو شاته یو داسې قوت او طاقت کار فرمایي چې هغه کافرانو سره نه وي د هغې علاج کافرانو سره نشته دی هغې ته وایي شهادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی د مومن مطلوب و مقصود شهادت چې هر څومره زیات نه زیات ګناهګار وي هغه عمر هغه شهادت دپاره چې دی متمني وي چې یاره زما ګناهونه ډېر دي چې شهادت ماته میلو شي چې د خپل دین دپاره د خپل ملک دپاره د خپلو مسلمانانو د حفاظت دپاره د خپل د عقیدې او د ایمان د تحفظ دپاره چې قربان شم نو ما دپاره دین لوی سعادت نشته دی نو الله رب کائنات دغه غزوه بدر قیامت پر راتلونکي مسلمانانو دپاره یو بنیاد کېښود او دغه غزوه بدر په بنیاد باندې نن هم لګیا دی موږ او تاسو وکتو چې یو طرف ته امریکا اسرائیل او هندوستان دا ټول طاغوتي قوتونه په خپل منځ کې یو شو او باقاعده یو سوچې سمجې منصوبې په بنیاد باندې موږ او تاسو باندې زموږ په مدارسو باندې زموږ په مراکزو باندې حمله آور شو نو د هغې په مقابله کې د اسبابو په دنیا کې هیڅ نو او د رب کائنات هغه مدد او نصرت
نصرت خداوندی هغه داسې ورته وښودلی شو چې عالم کفر دا تسلیم کړه چې یاره دا قوم د مقابلې نه دی او دوی چې کله یو کس ځي او په خپل وصیتنامه باندې دستخط وکړي او کم مجاهدین افواج نوجوانان ځي روانېږي خپلو میندو ته ویډیو پیغام ورلګي چې یاره کیدای شي زما لاش د یو شین جنډه کې دننه چې دی هغه پیک کړی شي او تا ته راشي او خبردار چې زما لاش ته چې دی اونه جاړي او په مسکراهټ سره او په مبارکباد سره او په خوشحالۍ سره به زما لاش چې دغه به وصولې په ما باندې به خفګان نه کوي ماتم به نه کوي جړا به نه کوي کیدای شي دا زما ستاسو سره مور طرف ته پلار طرف ته کیدای شي دا آخري پیغام وي دا یو داسې جذبه ده یو داسې ایمانی قوت دی یو داسې ایمانی طاقت دی د دې علاج عالم کفر سره نن نشته دی د هغوی ټکنالوژي د هغوی ساینس د هغوی ترقي او د هغوی اسباب وسایل ماده پرستی په عروج باندې دی خو چې کوم یو څیز د هغوی شکست نشي ورکولی هغه د مسلمان هغه روحاني او ایمانی غیرت او طاقت دی نو الله رب کائنات په دې بدر میدان کې خپل یو خاص امداد وښودلو هغه ده جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د هغوی هغه کافرانو هغه لښکر چې دی کم ښکاره دې دپاره چې مسلمانانو زړونه مضبوط شي تر دې پورې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې مونږ وکتو چې د بدر په میدان کې مونږ ته ما یو صحابي نه تپوس وکړي دا مشرکین به څومره کسان وي هغه راته وایي کیدای شي 80 کسان او بل نه مې تپوس وکړو څومره کسان به یې هغه راته وایي کیدای شي 100 پورې وي چونکې مونږ 300 یو هغوی تقریبا 100 پورې دی دا یو معجزه وه د نبي علیه الصلاة والسلام په خوب کې ورته ښودلی شوي د کافرانو تعداد کم دې دپاره چې د مسلمانانو حوصلې اوچتې شي نو لہذا دغه د الله رب کائنات هغه غیبی امداد نن هم یو مسلمان سره دی مسلمان ګناهګار صحیح خطاکار صحیح ظالم صحیح کمزور ایمان والا صحیح هر څه صحیح خو چونکې سجده یو رب ته لګی عبادت یو رب ته کوي د آخري پیغمبر په امتیانو کې دی په هغه باندې ایمان وروړي دغه په ختم نبوت باندې ایمان لري جذبه جهاد شوق شهادت د شاته کار فرماوي نن هم اق شی الله رب العالمین هغه بدر هغه منظر چې هغه دنیا ته ښکاره عالم کفر په خپله دا تسلیم کړه چې یاره دا یو ناقابل شکست قوم دی یو ناقابل شکست ملک دی او یو داسې څیز موږ سره وشو چې هغه زموږ د توقعاتو نه بهر و دا صرف د الله رب کائنات غیبي امداد فرمایي اذ یریکهم الله هر کله چې وښودل الله جل شانه تا ته فی منامک ستا په خوب کې قلیلا لږ دا کافران درته لږ ښکاره کړو ولو اراکهم کثیرا او که ښودلي وي تا ته ډېر لفشلتم نو خامخا به زړه بېللی و تاسو ولتنازعتم فی الامر او خامخا به اختلاف کولو تاسو په دې معامله کې ولکن الله سلم لیکن الله جل شانه بچ وساتلی تاسو انه علیم بذات الصدور بېشکه هغه پیژني د سینو خبرې د سینو راز واذ یریکموهم اذ التقیت واذ یریکموهم او هر کله چې هغه وښودل تاسو ته دوی اذ التقیتم چې کله تاسو مخامخ شوي فی اعینکم قلیلا په سترګو ستاسو کې کم تاسو ته کم ښکاره کړو د کافران ویقللکم فی اعینهم او لږ یې ښکاره کړی تاسو په سترګو د هغوی کې مسلمانان هغوی ته یو څو کسان ښکاره شو حالانکې 300 کسانو او خپل سر نه تېرو لیقضي الله امرا د پاره دی چې الله جل شانه وکړي هغه کار کان مفعولا چې کیدونکي وو رب کائنات دا غوښتل چې غزوه بدر په میدان کې نصرت خداوندی ښکاره شي او ملائک فرشتي راکوشي او حق ښکاره شي او باطل ښکاره شي والى الله ترجع الامور او الله جل شانه طرف ته ورګرځېدل دي او پس کولی شي دا ټول کارونه اذ یریکهم الله هر کله چې خودلو تا ته الله جل شانه دوی فی منامک استا په خوب کې قلیلا لږ ولو اراکهم او که خودلو وي دوی تا ته کثیرا ډېر لفشلتم نو خامخا به زړه بللو تاسو ولتنازعتم فی الامر او خامخا به اختلاف کولو تاسو په دې معامله کې ولکن الله سلم لیکن الله جل شانه بچ وساتلی تاسو انه علیم بشک هغه ښه پېژني بذات الصدور د سینو خبرې واذ یریکموهم او هر کله چې هغه وښودلې تاسو دوی ته قلیلا اذ التقیتم کله چې تاسو مخامخ شوئ فی اعینکم په سترګو ستاسو کې قلیلا لږ ویقللکم او لږ یې ښکاره کړي تاسو فی اعینهم په سترګو د هغوی کې لیقضي الله امرا چې پوره کړي الله جل شانه هغه کار کان مفعولا چې کېدونکي وو والى الله ترجع الامور
او الله جل شانه طرف ته واپس کول شي ټول کارونه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك.